به ولو مسرعا هذا غلام لا يماس ندولي وأسره بزراعة أو بدي كنا بضاعة بقيت تجارة عندي بل تسي وكل شلك أنا بفكو نو شاك يخاركونو بوبن اللوري ما شو نجد بخلصكو سبحانه ما نوكيوكو والله عليم بما يعملون الله فإذا سبحانه يعمل كي وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وشروه الذي شروه بهوز من إطباء طويل كتا دا بهوز من قاتلي ولا تراجيشي نو دا شروه نو منات أخستنشي نو بيو ترجمة داسي وشروه ودا ورنگي واقستلوه هو دي قاتلي ولا بثمن بخسنا دا ورنگي پیسول باندې بخس کوټه باندې او کنا شراو لاهو ځنی راځي چې یوسف علیه السلام ورته نو دا په معنا د باع او شرشي چې دوی خاص کو یعنی یا موږ سیدا چې د قافلې ولا څوک واکستلو او دوی ولته معمولی شانې پیسې ورکړي مطلب دا چې بس پیسې په غرض نه چې دا دې ضرورت شي به په کور ته دانه شي یا چې شراب په معنا د باع او سره شدي ولان له کوم ډول تاسو اولان د امکان نه لري کوو هغه یې ځم موږ نه وایو نو بس دې ویتا پر اماوي شر پیسو باندې راوړ کو نو شراب اخستل ما یا باع او دوان راځي او شراب د باندې خرڅ کولو یوسف علیه السلام نه د سمن بحث نه پر بثمن بحث نه پر پیسو کوټه باندې یا حرام یا ناقصي یا قلیل دارانی ممادودتین دارگی روپی لکی دشمارم چاہا شل روپی دوی شوی یا چلوی بی یا دیت بی بغلمانی ہوئی وکانو بی من الزاہدین او دما دوان پریقنا وکانو دا دوان پریق من الزاہدین دلنبت کون دفی رغبتنا پدیکی فحق یوسف علیہ السلام کی یعنی قافلی والا کا شان دي رغبت او دنا رغبت وکړو او خپل ورونو مدونه رغبت نکاو دا څلورو مال چې کله په مصر تلای نو بس به هغه مصر چې کوم بادشاہ او وزیر هغه یوسف علیه السلام واخیستلو او دا هغه وزن څومره چې پیسې وي دا باندې کپڑے راځي سمندر یوسف علیه السلام واخیستلو ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې په دنیا کې درې کسان ډېر تیر شوي یو باندې کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی چې هغه خپل ځان وروسته عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په خپل ځل کې خلیفہ مقرر شو دا ډېر تیر شوی دویم د شعیب علیه السلام لور و چې کله دوی هغه وی تلالیو هغه لا بوکا وی سره وبې دی ولا غړو ولا ورکړي نو به دوی راځي پاتې چې ته مزدور نشي نو ان خیر من دستا آیاتنا دي ان خیر من استاجرت القوي الامين نو دا که مزدور نشي دا تکړه دا غړي مزدور دی ځکه چې په ځان باندې بوکا راويستله د کومه وجه دا چې بوکا وا چې د الله سو په څونه کسان یادې شو چې د بغیر بنا راوته او هغه ځان راويستله یا د څه ودی باندې یو ګټه پرته وا هغه دا یو د دې کسانو نشو اړولې د ځان راوړل او بل امین دی ځکه چې زه راته معلومات دی ویل چې د ځمان وروسته شماته وروسته نه لاره راکېږي او بل دریم خو خیر دا د عزیز مصر دی چې دا د یوسف علیه السلام د خپل خپل دی ویل چې د لپاره کړي ځمن دې څخه دا برابر نو دا څلورم حالت دی یوسف علیه السلام باندې ګولې وشوله او دا عزیز مصر واخیستلو وقال الذي يعصر اشترى شيخ الدولة من مصر في مصر فقاتي لإمراتي خلق زتا أكرمي مطواه كيستا كزيدو چيب لردو آسان ابتدائي نتعنا چمن برقوا مربط باندي او نتخذه ولدا يقول سودر رب ما شموالي باندي ولد
زویوالي ځکه دته وې ځانون چې کوم دې دانو ځکه زویوالي باندې ونیسو وكذلك أنزل مكنا ليوسف في الأرض من زيور يوسف عليه الصلاة والسلام ته اسمه کې لنکرمه يعني نکرمه څنګه عزت وکړو ولنعلمه من تاويل الأحاديث ولنعلمه كما موجود روايته من تاويل الحديث العربي تعبير دخوبونو تعبير الله يوسف عليه الصلاة والسلام دا ورکړو والله غالب على امره الله ضرور دې په امر باندې ولكن اكثر الناس لا يعلمون لكن اكثر خلقنا لا نبيغي ولما بلغ اشده واتينا حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب انزم حالة الله ذكر کړي يوسف عليه الصلاه والسلام ذکر د عزیز مصر کو حل تلاړې خو قدر او عزت تاسو ولګي او کول کله چې ځواني ته ورسېدلو نو بعض علماء دا سلویه کال دي بعضی وایي دیش دي څوک له بره یا د بهرحال چې کله ځواني ته ورسېدلو نو الله رب العالمین دله حکم او علم چې کوم دی راوړو به اورت څه وشولا چې زلیخی د یوسف علیه السلام نه مطالبه د بنامرۍ راوړله او دا یو محل کې اوسېدلو نو د دې حال ټولې دروازې دا باندې کړې دا د سینما لکه خلک وایي چې یو بل پسې داسې دروازې نه لکه دا دغه داسې حال دی یو دروازه دار دی دا د دغه شان دروازې نو یوسف علیه السلام دا ولاله یوسف علیه السلام ته وی دا اکتدی ډیر کېس لري یوسف علیه السلام ته فرمایي کمر نورستما دا د سات لري کیږي هغه ته ویلي دا سترګې دې ډولې وی دا د نورست سپیو په دې مخ باندې راځي وی دا مخ دې ډولې وی دا په قبر کې د خاور خراب شي دا په میدون کې بس د سیوا کله یوسف علیه السلام پسې هغه قرار نشو یوسف علیه السلام په اخر روان شو چې دلاره نو علماء باندې وایي چې د سیوا دی دغه تعالی چول الله رب العالمین دا تعالی خپل باندې کلاو د یوسف علیه السلام دلاره خو دې یوسف علیه السلام باندې درسته د سلاس ورواچو او داغه د کمیس روسته به وشي دې کې څه وشولا چې دروازه د دې څخه قوت د حالت کې د عزیز مصر راځي نو دې زریخي زتا په وخت کې شولا ودا سره متعلق ستاسو دا باندې چې استاد هغه سره د سیدا بلابل چې کوم راکړي یا موږ څه وکړا جې تلې یا بل سزا چې کوم راوړي یوسف علیه السلام ته چې ما د دې اراده چې کوم نه کړی دا په خبره د سیستم دا عمل راکړي نو دا باندې الله رسول کو ایجاد باور کو دته نو څه خبره دی وضاحت کو ولما بلغ شده وكلت ولد يوسف عليه السلام فيضان ايتا آتيناه حكما وحكما دادتا قوت فيصل وعلم دارك علم الشريعة يا نبوت يا علم الفقه يا علم الرؤيا وكذلك أنزل نزل المحسنين من بدوت في استعملتهم كلها وراودته التي مطالبه يوسف عليه السلام التي أغزناها هو في بيتها كتاب بولاويك وعن نفسه تنفذ يوسف عليه السلام کی وغلقت الأبواب وفتح بالدروازي وقالت لي هيت لك راشداتا أقول لك نقول الله رب العالمين ذو نم ذكر الله وراودته التي الله بقول مطالبت وکړه التي هغه ځان چې دا د غي حقوق دي یعنی مطلب دا دی چې یو سړی د چا حقوق دي او استا اکرام او عزت کوي نو به دا هغه سره هغه ته څوک په بد نظر باندې دا د عزتي نه کوي نو الله د سیونه ویل چې زلیخا هغه نه کړه وراودته التي هو في بيتها مطلب دا
چې څوک عام طور باندې معاشره کې چا کوچی او دا احسان دا نه لري هغه ضرر پسې یا هغه عزت پسې هغه لاس دانا شي نو ځکه الله دا خپل نوم سره خپل ذکر وکړو وغلق الابواب وبند الدروازه وقال بيني هيت لك هيت شلك تاكيما قال معاذ الله يوسف عليه السلام دوي معاذ الله فنا ونبال راضي انه ربي يقين الدروازه نسر رب اسمع فرشتو كده احسن بسوايا قدر كلماتا يوم يوسف عليه السلام دانا فنا وقلا بل من عزيزي مصر ذاتره زنا فرشتو كده این مطلب دا دیگه دو اقوالیانا این مراد رب مراد حقیقی اللہ کی مراد دیا بھی نوان یوسف علیہ السلام براکم عزیزی مصر داتی مراد دی نو که عزیزی مصر دی مراد شی نو مطلب داو چی گورا زو په یو زور چې میږي څو وخت میږي راغلی ما زه د احسان نه یروما تا مو د څو وخت خو شنو به ته د خپل خاون ول احسان چې کوم څه کې راځي او بنا د دې مراد یا الله دې ځکه باندې علماء وایي چې درات اسلام د الله نه علاوه په بل څه باندې کې مسلم شریف کې روایت دی نبی رسول الله فرمایي چې غلام خپل مالک طرف نه وای او مالک خپل غلام ته بنده نه وای او کدی رمض مرتب عزیزی مصر شي نو دا به شرایع من قبلنا دي هغه وخت کتاب جایز او جایز دي قال يوسف عليه السلام معاذ الله فنوان بالله انه يقين ذا عزيز مصر ربي رضنا يا سلامت وایا کہ سکڑے مات زیدو چی دولرا یا انه ذا الله ربي رضنا دي احسن مسوایا کہ تیرا کڑے مات زیدو چی دو انه شاء لا يفلح الظالمون نکا یعنی کی ظلم کون کی بتا مڑی میشن دے سڑے تا احسان کے زید دے کے بھی آغا بھی عزت راکے ولقد هم به وهم بها لولا ان راى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربي والله ولقد همت به فتاقي سرا قصد د ګناه زلیخی یوسف علیہ السلام وهم بها او قصد کړی یوسف علیہ السلام داغي نو ګورا یو هم په جهاد د زلیخا کې دی او دویم هم په جهاد د یوسف علیہ السلام کې دی فرق دی ګورا یو د څه قصبي چې هغه بالکل د زړه نه او د یو ګناه اراده ستا وکړه او بالکل د زړه نه وکړه بس عزم مضبوط عزم دی وکړه لہذا دا جرم دی په دې باندې الله رب العالمین سره رانی سے مؤاخذه کی او یو هم هغه غیر اختیاري طور باندې دی لہذا باغی باندې مؤاخذه دا نشته نو ګورم ته کی ورقد هم به وهم بها الته چې هم د زریتی په مطابق یوسف علیہ السلام باندې چې کړو هغه قصد ګناو چې هم د یوسف علیہ السلام دی نو دا غیر اختیاري هغه شان مضبوط دغه بشان ته کې نو زګه کچې ته دا دوه یو وي نو الله ورقد هم به ذکر کړل تسنیه به ذکر کړل نو الله به ذکر کړل او به موجدا د دې چې یاره یوسف علیہ السلام از غیر اختیاري هم د هغه قص مضبوطو هغه باندې ورقد دی چې التکی باغی باندې لام او قد دا داخل شوی او دلته کې صرف وهم کې صرف وو په داخل شوی دی نو د دې دوه وجو علماء وایي چې یوسف علیہ السلام مضمون او دا نه د زړه قصد او اراده دا نه و دا غیر اختیاري په دې مؤاخذه نه لګي مثال علماء نه ذکر کوي ګور روزه نو په روزه کې د سړی ګرمي چې یا سړی زکات کوي دغه شی نو بوته زړګي حالانکه دا سړی په دې نه کې په بوبو باندې څور لګي نه دغه اسی په غیر اختیاري په زړه کې دا شی وګو ته خواهش پیدا شي حالانکه دا سړی دا وګونې سي الله نه یې نه پښانه غیر اختیاري توبه یوسف علیہ السلام ځان راغی یا د زلیخې چې کوم همو هغه د ګناو او د یوسف علیہ السلام چې کوم همو هغه د فرار او د منډې یوسف علیہ السلام ته منډه کړله لہذا هم جدا دی او یاداره چې د زلیخې د ګناه هغه چې کوم دی قصد او د یوسف علیہ السلام د هغې د تفکر او د هغې د وار هغې د ګزار والوالي د هغې د وار څو قصد لہذا
یوسف علیہ السلام په جانب کې دا هم نه دی مراد او دلته کې حکمت القرآن دی یو کونړی عالم دی ځان ته شیخ امین البشاوری وایي نوم یې نیاز محمد کونړی دی هغه لیکلي چې د ګناه د زنا ډېر اقسام دی رسول او یو قسم یې هم دی او دغه هم د زنا دغه د پیغمبر نه حسابېږي دې ځای حکمت القرآن کې هغه څه دي لیکلي حالانکې انبیا علیه السلام الله بالکل د ګناه نه څه دي دا معصوم کړي ولقد همت به داغي سره تسکړو زلیخی دی یوسف علیہ السلام وهم بیا داغي مت غیر اختیار یوسف علیہ السلام داغي یا ولقد همت به داغي سره تسکړو زلیخی وهم بیا داغي قصد تیت کړو یوسف علیہ السلام داغي را یا د پکور داغي را لولا ما برهان ربي کچې دې دې برهان او دې درف برهان ربي نو برهان ربي دې کې علماء ډېر اقوال دي یو قول په کې راځي چې جبريل تعالی او هغه د دې څخه ومنه دا دلیل یا دا بعض مفسرین ذکر کړي چې د یوسف علیه السلام ته د یعقوب علیه السلام تصویر الله څخه دا مخه تراله دا د څه په دې وخت کې راځي ولې ودا نه بس خو صحیح دا